د سپتمبر د میاشتې کال 2021 په شلم تاریخ بردیر براول باندګۍ کې دوه اترونو زامنو ترمنځ خړه کې یو فریق بدمعشان راوستیو چې په جرگه کې د شر رستو بدمعشانو په بل فریق ډزې کړي 9 تنه مړه او 15 زخمیان شو چې پکې شپږ شدید زخمیانو او باقي چې کوم دنو واړه زخمیانو په دغه حواله باندې ډیرتا باندګۍ ته تلو او هلته کوم د خلکو سره ملاقاتونه کړي دي چې دغه پیښه بنیاد سو د سنه جوړ شو جګړه په سو شو د مرمړي چا وکړه پولیس سکار کړی دی او اوس سلګیا دي کیږي په دغه حواله باندې بتاسو په دې رپورت کې د صورتحال نه خبر شي باندې چې کوم سانحہ ونو داغي کوم جرگہ په کوم حجره کې شو ونو دا هغه حجره دا دغه طرف ته هم مونږ ور روان یو لار مین روډ نه راختلې وه دغلته او دا بیا دغه شانتې راغلې ده په دې ځیږي باندې او دا بیا پړوی دي او په دې پړوو باندې بیا دغه حجرې ته چې کوم دی نو دا لار ختلې وه دا مشران دا خلک دا دلته راغلو دې حجرې ته او په دې حجره کې ناسو دا هغه کمره ده په کمې کې چې جرګه او د دې ځای نه بیا چې کوم دی دلته دا تاسو ګورئ دا کمره ده په دې کې چې کوم دی نو جرګمار ناسو د دې ځای نه بیا کشران چې دی نو هغه بهر دغه ځای ته یې برنډې ته چې کوم دی نو وتي دغه برنډې ته په دغه برنډه کې چې دی نو بیا توتو میوې شوي دي او بیا د دې بدمعشان چې کوم دی چې کوم هغه یو فریق راوستو هغوی بیا دغه ځای کې مرګونه کړي دي او خلک ایستلی دی تاسو د موقع ګواهان تاسو په جرګه کې موجود وئ څه وشو دا داسې وشوه صاحبه چې زما د دې کوزو خلکو جرګه وه په دې کې جرګې والا دغه شو په دې دننه دیره کې وو هغو وکړه خپل بیان ما ورته وکړه خپل بیان په دې کې دوی وویله چې تاسو وځئ باره چې موږ خپله خبره وکړو موږ راووتو په دې سګي باندې زما د دې خلاف فریقې یو هلک و چې په یو سپین ږیري ته یې کنځل وکړلو او په هغه باندې ګزار وکړه د هغه ورکوټی نوسی و هغه راولګېده زوی و او د هغه هلک سره یې ګوتې واړسېدې د هغه هم زولی و د هغه سره یې ګوتې واړسېدې په دې کې په دې ځګي باندې دغه جوړه شوه جګړه د سوک څپېړې د دې وړو نو موږ هغه داسې بار ته دغه کړه په دې وخت کې دننه راووته دا ټوپک والا او په هغه ځګي باندې ودرېد دا بسونه چې کوم پراته دي په دغه ځګي باندې ودرېده په دیواره غاړه باندې او یو کس په دغه ځای ووسته او نور په دې ځګي باندې ووسته نه دا یې نه پراته اوس جرګې والا ما ته اوسه پورې نه دي دغه شوي دي چې هغه د پاتې او غریبانان او واړه دي ودي د دې نه مخکې د دې نه داسې لاک رپورټ طلب کړی هغه ټوله قصه ورته وکړه چې کومه وکړه د هغې نه مخکې راپسې جواب راولېږه چې ما له 10 لکه روپۍ راکړه د بل سړي په خوله باندې په خپل هندي ویل بل کار سړي دا چا پسې راولېږو فرو او دغه د نوابو چې 10 لکه روپۍ راکړه د بل سړي خولې باندې دغه وکړه زما خو 10 روپو وس نشته دی نو 10 لکه مې د پسې ورکړي وې څنګه مې ورکړي وې په دغه واجب باندې راسره دا ټوقه وکړه یو زه زخمي یم یو مې زوی دی په دیر کې دی یو مې دغه مړ شو چې دلته ولا وریجې پخول نو زومو یو دغه زوی مړ شو پکې ورکوټ ماشوم دی دغه دی طالب العلم دی او بل دغه کې دی په خبرې ورکې داخل دی بل مې دغه و د خورۍ و هغه مړ شو دلته مې پورې غاړې ورو تر زوی مې و هغه پکې وسته بل مې هغه ورکوټ ماشوم دغه زوی د ورو زوی وراره مې و هغه پکې مړ شو دا خبره په اسلام کې چېرته شوې ده که دا کوپر دی او اوس د پولیس رول څه دی پولیس نه مطمئن یې یاره مطمئن یم ته خو البته زه دغه شم چې مسلمان ونیسي او ګرفتاري په ظفر باندې شوې ده په دغه شوې ده طاهر احمد دی او دا مې ماما دی زموږ مطالبه د حکومت دا ده چې وروره په یوه کوټه کې موږ ته وړی او جمع احساس کړی دی یوه سړي له ټوپک ورکړی دی او بل نه اخیستی دی وایي ته به یې نه راوباسئ یا د حکومت موږ ته داسې وکړي چې موږ ته د اجازات وکړي موږ به هر سړی خپله وسله راواخلو نو که څوک مړ کېده شو د خپلې وسلې باوجود بیا به د هغه خپله بېکاري که نه نو خپله دفاع به کوي یا دې د عامو خلکو نه وسله واخلي عام سړی د یو شان شي چې خلک یو شان شي چې د یو بل داسې د بېګناه او د غریب سړي نه تویېږي
موږ په دې باندې موږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې موږ له دې یا مجرم ونیسي که مجرم نه نیسي نو موږ به بیا ځو د ډي پي او دفتر مخې ته به د خپل یتیمان او خپل زخمیان بیا که په دې باندې واس ونه شي په خپل ځان به ورته تېل اړوو زموږ دغه په واس کې ده ځکه چې حکومت زموږ مور او پلار ته چې هغه زموږ تپوس نه کوي د دې ظلم تپوس ونه کړي په جرګه کې ته محفوظ نه نو ته به په کوم ځای کې محفوظ شي. طارق جمیل دغه واقعه چې هغې د هغې بې نصحي چې کوم دی نو عین شاهد و په هغه ځای کې پخپله موجود و ستاسو د کور پکې څو مړي شوي دي؟ هغه چې خدمت له تللي وو بیا دیو چې ډانګو واګو جګړه شروع کړه نو زه تیبار ته ووتم دلته زما تره زامنه وو تره مې وو ترور ځای وو څلور بچو پلاردان وو بیا په دې کې دغه درېمګړه چې کوم راغی جرګې والا خانه دیو پولیس دغه شی کوي چې دې ته ولې بشیر آزاد کړی دی د سوال هر چا کشته د هر چا که دوه درېږي په دې چې ډزې شروع کړې زما ترور ځای چې ویشتو زما د تر هغې نه رامنډه کړه زما تره چې ویشتو نو بس بیا زما د ورسره برده کړي زه په دې ډزو کې ورغلم هغې مې غاړې ورکړه چې ما باندې ډزې وکړې یو ډز خطا نه درې ډزه ولګېده دوه ډزې مې داسې کې لګېدلی دی یو مې راپوزه لګېدل او دغه پولیسو دې ته بشیر آزاد کړي د پولیسو دا ګرفتار نه کړه بس بیا ولاړ چا خپل لګوي دې کې خواخره پولیسو لاس دی. زما کشر ورور حنیف الله لسم سرټیفیکیټ تقریبا یو ورځ مخکې هغې ته رزلټ راووتو په ښه نمبرو باندې پوزیشن راغی هغه دا خواهش تمنا وه چې زه غټ افسر یا کیپټن څه جوړ شم د قوم دپاره خدمت وکړم یا څه انجینر یا ډاکټر جوړ شم نن زما د ورور هغه ماشوم یا د مدرسې م او دغه سکول م نن هغه خپل سرټیفیکیټ کومه ډپلوما چې کومه وه هغه نن خاورو ته ویوړه بل ضعیفه تره باندې مې و چې بالکل هغه په ډانګي په لاټۍ باندې امسا باندې جومات ته راته او هغه غریب چې دې جرګې له راغې دواړه متفق چې کوم مخالفینو بای هغه د خپل منځ کې دلته څه خبرې مبرې یا کلي وي او جرګې کې ناست وو دا کوم کسان چې زما د تره او زما د ورور چې راغلي وو د خدمت دپاره دلته راغلی و دغه ټینګ باندې او مخکې مې تره راغلی دلته ناست اوسه دا کس چې کوم دی بختي عالم او دغه احمد نور دی بوتله شي کور ته ظفر خواله چې باید چېرته وشي زموږ څه لاس نه رسېږي ته ملک یې د ټوکرمار یې باید دلته راشه نیمه حصه به د دې سړي نه والو ټوله به والو نیمه به تاله درکړي نیمه موږ ته پاتې شي ته زموږ څه امداد وکړه په دغه امداد په وجه باندې دا کار چې کوم وشو مدعین دا دي او باید ټوکرمار چې کوم دي ظفر دی نواب دی د ظفر زوی دی او د بادرسۍ زوی دی ما دعوه کړله ما پرې رپورټ درج کړی دی زما حکومت نه مطالبه ده چې باید دا کوم مجرمان چې کوم دي دا ونیولی شي او باید سرعام دي باید پانسي کړی شي یا د موږ نه راشي زموږ د مطابق څه شی څه عمل څه کېده کوم عمل ورسره وشي ځکه زموږ ماشومان سپین ږیري په امن نه دي زنانه په امن نه دي ماشومان په امن نه دي کم ټوکرمار حرامي له ټوپک لیسن هغه له ورکوي موږ غریبان ته صیبونه چاقو په جیب کې لاس کې نه پرېږدي موږ تر کومه پورې جاړو موږ ته 3 ورځې ټیم راکړی په تالا کې په چوکیاتن کې چې باید ستاسو مسله چې کومه ده په 3 ورځو کې به ختمه شي ډي پي او نو ډي پي او سسپینډ شو سسپینډ څه شو تنخوا هغه ته میلاوي کور بناسي بل په بل اوده باندې ولګي یا په خپل بل ځای ته راشي ایسوچو باندې نه لاړ کور ته بل ځای نه تللی نه چا ګرفتار کو څه معامله اوس هېڅ ورته ونه شو دا خپل کور کې تنخوا هغه ته میلاویږي دلته اوس هغه کومه دعا چې کېږي نو د مړو د هغه بل کلی دی موږ هلته کې چې کوم دی د مشران مسره ده بنیادي واقعه د هغه ځای د خو دعا چې کوم دی دا دلته کېږي هغه ځای ته به ورځو هلته به ګورو چې هلته مشران نسته هغې څه وایي هلته موږ سره هغه مشران د دې علاقې چې کوم خلک دی ماشومان دي کشران دي هغې ولاړ دي او دلته بیا د دعا دپاره چې کوم دی نو دا دعا هغه چې کوم دی نو دا دلته کې دعا کېږي یو افسوسناک واقعه وه او دا د دعا ځای دی دعا به مونږ کوو د خیره سره همدې خوا وګوره دا دلته اوس هغه کومه دعا چې کېږي نو د مړو د هغه بل کلی دی موږ هلته کې چې کوم دی د مشران مسره ده بنیادي واقعه د هغه ځای د خو دعا چې کوم دی دا دلته کېږي هغه ځای ته به ورځو هلته به ګورو چې هلته مشران نسته هغې څه وایي دعا دلته کېږي ځکه چې دغه کې کم 9 کسان مړه د دې کلي سره تعلق ساتي نو که چا پکې یو مړی دی که 2 دي که چا 4 دي او که چا 3 دي نو هغه ټول خلک دلته کې دعاګانو ته ناست دي د هغه مشران دلته کې راځي او خلک دعاګانې کوي نن د هغې 4مه ورځ ده په دغې حواله باندې به دلته کې موږ دې ځای کې د مشرانو سره خبره کوو موږ هم دعا وکړه ما نوم بختور دی د دې بانډه کې اوسېدونکی یم امیر باچا او د بختي عالم منځ کې تنازعه وه په دې کې مخکې فیصله هم شوې وه د بختي عالم پړ شوی و بیا یې شریعت ته لېږلي په شریعت نه وتښتېده د دې امیر باچا صاحب 2 کالو مخکې خط د نکاح پلار یې اخیستې ده 2 کاله مخکې اخیستې ده دې بختي عالم د ځان څخه بدماشان ټاټله او ورته یې وویل چې یاره دا ځمکه به وګټو زه به تاسو نیمه تاسو درکړم نیمه به زه والمه کله چې جرګه شروع شوه نو دا خلک ورغون شو جرګې له
او چې ورله نو د هغو ډلې پکې شر ساز کړه چې کله شر ساز کړه نو هغو د خپله ډله بېله کړې وه او دا بله ډله یې غونډه وشته جرګې ته په دې کې خدمتګار ماشومان هم ولګېدې اوبه شربت تسخیماو او کم کس چاول ماول پخول هغه هم پکې وشتی شو ټول خدمتګار کسان وو 4 5 شپږ اته پکې جرګمال مړ شو او نور ماشومان مړ شو او ډېر کسان جوبل دي کسان تقریبا 15 پورې جوبل دي اوس پکې شپږ شدید زخمیان دي مخ نه هم اندازه لګي چې غمجن دی د دې سرتاج نوم دی او سرتاج خانه دا راته ووایي چې تاسو په دې پیښه کې چې کوم څو کسان مړه دي او عمرونه یې څو زمونږ په دې پیښه کې 4 کسان مړه دي یو مې پکې پلار مړ دی تقریبا 55 سال عمر یو مې پکې رور مړ دی 16 سال عمر یو بل مې پکې د تره زوی مړ دی 30-32 سال عمر یو بل مې پکې د ترور زوی مړ دی د هغه 35-36 سال عمر و زمونږ د یو کور نه 4 جنازې وتې دي 3 میرونه او یو مې د ترور زوی دا په دې واقع کې وپات شوي جرګه چې کېدنه پولیس پکې چا تاسو پولیس ته نه ویلي دلته پولیس ته چا وینا نه وکړې دا کوم جرګې والا کسان چې ودي ورته ویلي چې یاره موږ دله دا جرګه مرګه او دا دغه ختمو زموږ په ځګونو کې د جرګو دا دغه ډېر قدر یې کوي ډېر عزت یې کوي جرګې زیګیتار سړی ښه ډاډه ورځي وایي یاره دلته زموږ مشران راځي زموږ دغه راځي د دغې وجې نه د زموږ په ذهنونو کې دا نه راته چې په دې کې به لا داسې واقعیات او داسې مسلې به راځي د ټولو نه زیات دغه چې کوم هغه پکې د دوی ته او د دوی خاندان ته دې نه رسېدلی دی نقصان ټول نقصان دی که چا یو مړی شوی دی که چا 2 شوي دي انسانیت سوز او افسوسناکه واقعه ده دې وخت کې موږ سره تاڼې خان ولاړ دی دواله راغلی دی د رباط نه او براول کې چې کومه دا افسوسناک واقعه شوې ده دا مخې ته راوړی حکومت وخت ته چې داسې قسم له واقعګانې چې کم دی نورې ونه شي دا زمونږ کشر دی د خبرې وکړې یقین وکړه مونږ ته به ډېر درد په هغه ټایم هم رسېدلی ده اوس چې کوم مونږ دا څه واورېدل نو مونږ انتهایي په دې باندې خفه شو په جرګه کې داسې قسم له دغه بالکل نه دی پکار ځکه چې زمونږ د پښتنو روایت دا دی چې مونږ به جرګې کوو مونږ به جوړې کوو مونږ به د امن کوشش کوو مونږ به 2 خاندانونه روغو زمونږ دا کوشش دی دا کوو د الله په فضل سره د اوسه پورې دا جرګې په براول کې هم کامیابي روانې وې په کوزدیر کې هم کامیابي روانې وې په بردیر کې هم جرګه سیستم به نه ختمېږي خو چونکې دا واقعه پکې راله نو د دې د مخنیوي دپاره مونږ حکومت وخت دا خبره کوو چې جرګه کېږي هغې ته به باوسله خلک نه راځي جنازه کېږي هغې ته به باوسله خلک نه راځي کم چې په روډ باندې وسله کولاو ګرځئ په هغې دې پابندي ولګولی شي که د هغه څه لیسنس دی او که هر څه دی په روډ باندې به څوک وسله نه ګرځئ مونږ امن پسند خلک یو مونږ پښتانه امن غواړو دا زمونږ ښکلې علاقه ده براول دلته کې چې کوم دی سیلانه خلک به راځي دلته به خلک چکرونه راځي سیلونه به راځي کلپاڼی ده بنشی ده دا د سیل سپاټې زګیره بیا په دغه طرف راکوزېږي او داسې به ځي بردیر ته چترال ته کمراټ ته هرګز موږ نه غواړو چې دلته کې د دهشتګردۍ داسې قسم له واقعات وشي او زموږ د علاقې به دې باندې بدنام شي مجرمان په دې علاقه کې دي دا افغانستان ته نه دي تللي دا په دې براول کې دي هر سړي ته کنه څنګه فیسبوک ته تصویر خیږي ټلیفون رابطه کیږي څنګه نه ګرفتاریږي ای جی ته ریکویسټ کوم ډي پی او ته ریکویسټ کوم چې الله رضا دپاره زمونږ دغه اوچت کوي دا مجرمان ګرفتار کوي که چېرته دا داسې نه کیږي د حکومت د سړی نه کیږي مجبورتاً به بیرته موږ خپل دغه اوچتو او خپل تپوس به بیا موږ په خپله کوو سید الله زما نوم دا زما یو ورور پکې شهید شوی دی هغه نوم یې نمالله و زمونږ دې سوچو صاحب ته 4 ورځې مخکې رپورټ شوی چې دا کسان دلته راځي او خلک تنګوي بیا به کومه ورځ چې د دسه کې د دې نه 2 ورځې مخکې ټلیفون هم شوی و چې کس درغلی و د بانډۍ په یو دوکان ورته مرخو چې په دې دوکان کې دی بند وسې وکړي وینیسئ خو هغه هېڅ پکې نه وکړي پرون دلته یو کس د صفت الله نه تپوس وکړه دې دغه باره کې نو هغه وایي چېرې دا زه عنایت الله کار دی د عنایت الله نه یې تپوس کوي هغه وایي دا صفت الله کار دی دا خلک د کوریان ټوپک ګرځي تانو ته وړي راکټ ګرځي بګالو کې سخیلې ګرځي او من غریب سړی بلاس کې ټوپک شریف ټوپک نشو اغسته دلته خلک د لوخ کار کوي زما یو ورور 15 کاله مخکې نیوله 15 کاله تاریخ تیر کړ او دغه نه باید 15 روپۍ واسه ټوپک وته آزاد کړ او بل زمونږ دا خبره ده تاسو ټول میډیا والا ته خبرې چې دلته یو غریب سړی چا په کور باندې ډزم وکړي دغه تر څو نه پریدي د ماما څو نه پریدي په کور کې ځانو بې عزتي کیږي دغه ځمکې سرکاري کیږي کورونه ورانیږي د دې کسانو چې مورز د سیب 2 کسان وګدي نو د ټول خاندان په خپل ځای کورونه په خپل ځای دي د چای څونه ویلا لکه غریبتاري نه دي شوی کوم چې مطلب کسان چې غریبتار دا څه وجه چې هغه مالدار دي بدمعشان دي څوک وجلې غریبان دي دغه تاسو څوک نشته حکومت ته تاسو نو څوک شته نه
دا نوې چې کوم ډي پی او لا راغلی دی یو خو لاړو نو هغه هم لکه مطلب دا چې څه ایکشن نه دی اخیستی نه من خبره به زول ډي پی او صحیح زمونږ کسان دغه زول ډي پی او سوچو وجلي دا به شامل دا کیس هم دغه خدمت دا کسان به نیسي موږ ته به ولګي بیا وربرول دې ته مخکې راپورټ شوی څلور ورځې مخکې دې سوچو ته چې دا کسان راځي او دلته خلک تنګوي کنځلې خلکو ته کوي بېعزتیانې کوي او دا کسان ونیسي دوی باندې پرچه شوی وه سوچو باندې بس کاروایي نه وکړې ټیک د دې وجه نه هغې ذمه دار د دې وجه نه هغوی ذمهوار دي دا ستا د ټولو خلکو خبره ده لکه د ټول عام خبره ده بس بس چې د ټولو خلکو یوه خبره ده نو بیا خو ضروري ده چې ټوله دغه یوه خبره ده ها بابا ماشومان یې وژلي ختم کړي دي ماشومان چې هغه د چا د ډوډۍ د خوراک هم نه وو داسې ماشومان یې ویشتلي حکومت د دې مرسته کوي حکومت یې مرسته کوي که حکومت به د لیسن جوړوي حکومت به د ټوپک ورکوي حکومت یې ګرځوي حکومت موږ مرسته نه کوي موږ د خدای غریبان یو که بیا ورته څه ووایو موږ هغه بیا چې کوم د حکومت نه یرده کوي موږ بیا وایو بس دا ټیک شو لکه د دې ټولو خلکو مطالبه دا ده چې کم پولیس د دې نه خبرو د وړاندې نه خبرو ډي پی او په نوټس کې هم وایي چې دغه شانتې مسله ده او یو طرف ته فریق چې کوم دی نو هغې ټوپک مار دي بدماشان دي بدماشان راولي او دا واقعه چې کوم ده نو د مخکې نه ختمول پکار دی پکار ده چې پولیس موجود وي هغې اکشن اخیستی وی خو د دې خلکو د وینا مطابق نه ډي پی او چې کوم دی نو په دې باندې اکشن اخیستی حالانکې دغه ډي پی او ځان ته ډېر زبرګ وي چې دا حافظ قرآن دی او دغه دی خو د امن او امان دپاره د هغه هېڅ کردار نو دا اوس موږ ته پته ولګېده چې د دغې سړي د لاسه چې کوم دی دلته کې دومره مړي وشو او دغه خو بدل شو خو نوی چې کوم راځي یا دلته کوم نو سیاستدانان دي یا آی جي ده یا مطلب دا چې نه بل کوم ډي پی او راغلی دی هغې له پکار ده چې د دې خلکو فریاد به اوري او د هغه خلکو ته لاس واچوي د چا د لاسه چې د جرګې توهین شوی دی ماشومان پکې مړه دي کشران پکې مړه دي مشران پکې مړه دي دا وخت موږ سره فرمان خان چې کوم ایکټینګ ډي پی او دی اوس په دې وخت کې د براول ډي پی او چې کوم دی هغه به لیټ راځي بیا به چارج کوي کوم چې مخکې ډي پی او چا وخت کې چې واقعه راغلې ده د هغه بدلي شو ونن لاړو فرمان خان موږ هلته لاړو د هغه ځای خلک چې کوم دی هغه د پولیس نه ډېر زیات ګیلهمن دي او هغې دا خبره کوي چې پولیس چې کوم دی نو دې ته ایس ایچ او ته مخکې نه ویلی شو چې دغه شانتې یو سلسله ده او په هغې کې کېدای شي چې مرګونه وشي د ځمکې مسله ده او دغه شانتې دغه خو پولیس چې کوم دی بر وخت د هغې روکتام ونه کړو ډي پی او هم په دې حواله باندې خبرو په دې مطلب دا چې بر وخت روکتام ونه کړو په دغه حواله تاسو څه وایئ بسم الله الرحمن الرحیم ډېره مننه اسرار اصل کې واقعیت دا دی چې د کم ملزمان چې کم دي دوی کرمنل هسټري کې تاسو وګورئ که نه د دوی خلاف ډېر زیات کیسونه رجسټر دي ډېر مړې کړي دي ډېر دښمنیانې تېرې شوي دي خو د علاقې رواج او روایتو مطابق پای کې وختاً فوقتاً روغې شوي تر څو پورې چې تاسو خبر وکړه د پولیس نه ګیلې بالکل د هغوی حق دي ځکه چې د هغوی سره ډېر ظلم شوی دی ډېر کسان یې مړه دي بې ګناه مړه دي خو تر څو پورې چې د پولیس د ایکشن خبره ده نو د اپردیت په تاریخ کې اولنې اف آی آر د براول چې دوی خلاف په ایکسټارشن کې د دې وقوعې نه یو ورځ دوه مخکې رجسټر کړی دی باقاعده پای کې ملزمان کړي دي او تا ته پته چې کله اف آی آر وشي نو بیا باقاعده د هغې ملزمانو ګرفتاري کېږي تفتیش کېږي نو زما خیال دی چې ملکن ډویژن کې ماته نه ښکاري ځکه زه خو سوات کې پاتې یم لوړ دي کې دوی ټیک ټاک اف آی آر کړی دی ملزمان کړي دي خو بیا چې کله دا جرګه کې دا یا چې دوی راتلل خبرو اترو دپاره دوی لیکل پولیس نه دي خبر کړي اوس خو ځکه زمونږ هاي اپس وایي چې تاسو کله جرګې کېږي نو ډي آر سی په ترو به کېږي او یا به د پولیس یا انتظامیه به راغواړي نو هغې باقاعده زمونږ اوس ایس او پي راغلی سیکیورټي بر ورکوو نو یو خو دا غلطي او مس کمیونیکیشن شو چې دوی په ټایم اطلاع نه کړي چې موږ ورته سیکیورټي ورکړې وه باقي د پولیس د ایکشن نه به تاسو خبرې دوی په کوم کسانو چې دعوه کړې ده په هغې کې ګرفتاري هم ښه کافي حده پورې شوي ده تاسو به شیر شوي هغوی موږ ته نن کسټډي میلاو شوه ریمانډ راته میلاو شوی دی موږ سره په کسټډي کې دي او تفتیش روان دی او د پولیس د هلو ځلو د ایفرټس به هم تاسو ته چا ویلي موږ لوور دیر کې ریډونه کړي دي موږ په مردانه پورې تللي یو نن هم زموږ پارټي بل طرف ته روان ده خو څه خبرې دا دي چې یاره په دې ټایم کې موږ نشو شیر کولی کېدای شي ملزمان ته فایده وشي په تفتیش باندې سره انداز شي نو انشاءالله د الله نه امید دی چې یو ورځ دوه درې بعد ستاسو سره موږ ښه نیوز چې کوم دي شیر کوو زه په خپله باندې د دغې چاپو هم زه سوپرویژن کوم د دغې کوم چې تفتیش د هغې هم سوپرویژن کوم موږ د هغې دپاره سپیشل ټیم تشکیل کړی دی پای کې دوه ډیسپیان دي هغې کې دوه انسپکټران دي باقاعده پکې کوم د ذلي چې هغه ناموړي او تکړه تفتیشیان دي هغه پکې موجود دي نو زه په خپله باندې د پولیس د تر دې پورې کوم تفتیش شوی دی کوم یې لیستلي دي تاسو ته پته پرون په جندول کې ګرفتاریانې شوي دي د هغه کسانو خلاف چا چې د دوی سره په رابطو کې دي کم ګاډه چې دوی استعمال کړي دي پراډو دی یو دوه موټرې نورې دي هغه هم ته ګرفتار شوي دي نو نن به انشاءالله څه ګرفتاري وشي امید دی او دا به ډېر زر تر زره چې کوم دی د مظفر خاندان په دې مرهم کوم زخم چې دی دا به د پټۍ کردار ادا کوي انشاءالله موږ ډېره زر رسټ کوو
جی کتونکو خبره دا ده چې هغوی خو چونکې درد ورته رسېدلی دی مړي شوي دي نو هغوی به خامخا د هغوی دا خیال دی چې یاره بس دا کسان پولیس راولي او په دې ځای زموږ د مخې پانسي کړي خو دا وطن دی سټیټ دی د دې سټیټ خپل قانون دی او د فرمان خان د خبرونو دا واضحه ده چې پولیس چې کوم دی نو دا خاموش نه دی بلکې 24 اور د دې هغه هلې او هغه هلې ځلې او هغه سټرګل روان دی او چې د کومو خلکو د ګرفتارۍ د پولیس نه دغه خلک توقع کوي نو ډېره زر ده چې پولیس ته دغه کامیابي حاصل شي